د فیسبوک پیج با څنګه مونیټایز کوئ ځکه نن سبا کنټین مونیټایزیشن دی نو ځینې کسان ته هغه نه میلاویږي د دې نه مخکې به تاسو په خپل پیج باندې چې محنت وکړو د هغو شرطونه به تاسو پوره کړل نو تاسو به خپل پیج چې دی دا به مونیټایز کولی شو نو په دې ویډیو کې د یو څو طریقې هم چې په هغې باندې تاسو عمل وکړو نو تاسو ته به هم دغه آپشن چې دی دا به میلاو شي او تاسو د خپل پیج نه چې دی روپۍ هم ګټلی شي نو د هغې لپاره اول نمبر دا کار دی که ستاسو سره زوړ پیج وي نو په هغې باندې هم محنت پکار دی او که تاسو نوی پیج جوړوئ نو په هغې باندې محنت وکړئ نوی پیج به ستاسو دپاره چې دا بخی چې کله تاسو نوی پیج جوړ کړئ نو په هغې باندې به محنت شروع کړئ محنت په دې شروع کړئ چې خپل هر سره به ورخېږئ داسې نه چې د یو نه راخلی او د بل نه راخلی او په یوټیوب باندې او په ټک ټاک باندې په دې باندې قسمه قسم کسان دی تاسو ته طریقه ښایي چې کاپي پیسټ کوئ لکه د بل کس ویډیو راغلی د بل کس شی راغلی او هغه خپل پیج ته ورخېجوئ نو په دغه چل باندې پیجونه چې دي دا نه مونیټایز کېږي او که مونیټایز هم شي نو هغه به د لږ وخت دپاره د ټول عمر دپاره تا خپل پیج چې دی دا نشي مونیټایز کولی بل لا چې نوی کس وي نو نوی کس چې دغه کار نشي کولی دا چې کوم زاړه کسان دی هغه په دې باندې پوهېږي هغه د دې دپاره ویډیو ایډیټ کوي نو هغه که محنت وکړي نو هغه په څه نه څه وخته پورې چې دی روپۍ ګټلی شي خو کله چې د فیسبوک په پکړ کې راشي نو د هغو هغه پیج چې دی دا ډیمونیټایز کېږي نو محنت چې تاسو کوئ نو دا به تاسو په اوریجنل دغه باندې چې دی په هغې باندې به کوئ بل لا داسې کار به هم نه کوئ چې تاسو پیک فالوور د هغې لپاره والئ پیک ویوز چې دي دا واخلئ نو دغه کار چې دی دا هم غلط دی نو که دغه کار تاسو کوئ نو تاسو ته بیا کنټین مونیټایزیشن چې دی دا نشي میلاوېدلی نو اول نمبر پیج دی بیا چې دی په صحیح طریقه باندې دی بل لا چې پیک سیزونه چې دي دا پسې نه اخلئ بل دغه یې وکړل نو بیا چې دی د بهر ملک ایډمن چې دی دا په دې کې ور واچوئ په دې پیج کې به تاسو د بهر ملک ایډمن چې دی دا به ځان سره ایډ کوئ او کوم چې پاکستانی ایډمن دی هغه به د دې نه وکاږئ چې کله پاکستانی ایډمن تاسو د دې نه ویستلو نو تاسو ته وهلو دغه سیټ اپ چې دی دا میلاویږي د دې نه مخکې به پاکستان کوم میلاوېدلو اوس چې دی زیاتر هغه کسان ته میلاویږي چې د کومو کسانو په پیج کې د بهر ملک ایډمن یې هغو ته میلاویږي نو تاسو پکې د بهر ملک ایډمن چې دی دا پکې ایډ کړئ او خپل آی ډي چې دی دا به ختم کړئ او هغه کس به پکې ایډ کوئ چې کوم ستاسو اشنا کس وي نو هغه به په دې پیج کې چې دی دا به ایډ کوئ دغه شانتي چې د دې دغه وشي نو تاسو به انتظار کوئ انتظار به کوئ نو دا کم دا پروګرام چې دی نو دا خو د انوایټ کېدو دی کنټین مونیټایزیشن چې کله تاسو د هغې دپاره انوایټ کوئ او تاسو ته سیټ اپ چې دی دا راشي چې سیټ اپ درته کله راغی نو په هغه ټایم کې بیا تاسو هم احتیاط کوئ چې کم د بهر ملک ایډمن تاسو ورویشتی او ستاسو اجباري کسي او سبا ورځ ستاسو سره دوکه نشي کولی نو تاسو به داسې چل وکړئ چې د دې لپاره به پی اوټ اکاونټ چې دی دا به لګي پی اوټ اکاونټ چې دی د دې لپاره د بهر ملک ایډمن چې دی دا لګي د بهر ملک د بینک اکاونټ چې دی دا لګي هغه بینک اکاونټ لګي چې کم بینک اکاونټ د دغې کس په نوم باندې لکه کم کس په نوم باندې چې دا پی اوټ اکاونټ جوړ کړو چې د دغې کس په نوم باندې د بینک اکاونټ ومي مخکې به پکې پاکستانی بینک اکاونټ چې دی دا کوم خلکو یو ځای کولو چې کله به ورته رایټ منیجر میلاو شو داسې قسمه قسم طریقو باندې به خلکو کارونه کول خو تاسو به صحیح طریقه کوئ نو چې کله تاسو هغه کس له ورکړو چې هغه د بهر ملک کې د بینک اکاونټ وي نو د هغه د بینک اکاونټ چې دی دا به پکې هم به دې کې ور واچوئ نو د هغې دپاره به بیا تاسو اپلای وکړئ چې کله تاسو اپلای وکړه نو تاسو ته به اپلای چې ده په هغې کې به تاسو ته کنټین مونیټایزیشن چې دی هغه به تاسو ته میلاو شي لکه ستاسو پیج چې دی دا مونیټایز شي نو تاسو بیا د خپل پیج نه چې دی روپۍ ګټلی شئ خو نن سبا چې دی زیاتر کسان دا خبره کوي چې د دې دپاره وي پی این او ډي پي ته چې دی دې ته ضرورت نه راځي او تاسو د پاکستان نه ډایرکټ چلولی شئ نو کم کسان چې دا خبره کوي چې ډایرکټ چلولی شئ نو ډایرکټ به چلیږي داسې څه وخت کې چې دی داسې قسمه قسم دغه پکې راوځي د هغو نه څه مسله وشي نو د هغې د وجې نه تاسو پیج او هر سره چې دی دا چلولی شئ خو کله چې بیا هغو هغه دغه شروع کړي او معلومات وکړي چې زموږ نه دا غلطي شوې ده او هغه هر سره برابر کړي چې لکه دا پیجونه چې دي دا د پاکستان نه مثلا چلیږي نو بیا هغه دغه بند کړي بند کړي نو بیا پکې تاسو د بهر ملک ایډمن ور اچوئ نو چې د بهر ملک ایډمن ور واچولو یو هفته چې دا هغه بیا اخلي چې د هغه لوکیشن دې ته ور وخېږي نو یو هفته پس چې دی بیا بس تاسو پیج چې دی دا به مونیټایز کېږي لکه یو هفته بیا دا ډي مونیټایزي نو تاسو کوشش کوئ چې د بهر ملک نه کم ایډمن تاسو اخیستی چې هغه ایډمن چې دی هغه دې ته ویډیوګان ورخېږي په وټساپ ورته لیږئ نو هغه به ورته د هغه ځای نه چې دی ویډیوګان چې دی دا به ورخېږي نو وي پي این ته به ضرورت نه راځي بل لا چې هغه تاسو له اکاونټ جوړ کړي د فیسبوک اکاونټ نو تاسو د پاکستان نه هم چلولی شئ خو تاسو به له وي پي این الی په پیسو چې کم میلاویږي یا به له تاسو پروکسي چې ده دا به چې پروکسي واغېستله هغه په موبایل کې ور واچوئ او بس د هغې ملک هغه لوکیشن به پکې ور واچوئ د هغه ملک هغه آی ډي ور واچوئ نو تاسو بیا د پاکستان نه چې دی دا هم چلولی شئ نو ستاسو پیج چې دی دا به مونیټایز چې مونیټایز کله چې تاسو په دې باندې محنت کوئ په دې کې چې کله $100 پوره شو $100
چې $100 پوره شي نو تاسو ته په 21-22 باندې چې دی د پی اوټ د طرفه چې دی دا به وځي تاسو بینک ته چې دی دا به ورسند کی چې ورسند کې نو اکثر په 21-22 باندې دا بینک تم نه راځي اکثر په 25 باندې راشي یا په 26-27 راشي کله پکې چټیا نه کله لیټ شي نو واته ورځ چې دی به چل کې لګي نو بیا تاسو بینک اکاونټ چې دی هغه $100 راشي خو د $100 نه چې په کمای ناراضي بیا که تاسو د امریکای اکاونټ او هغه کې تاسو پیپال ورا چولای او پیپال کې پکې 25 اکاونټ چې دی دا هم راځي لکه $25 $25 چې دی هغه تاسو اکاونټ چې دی راتلی شي او $100 چې دی دا د خاص دغه دی چې $100 تاسو پوره کړئ نو هغه بس تاسو اکاونټ راځي نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل پیج چې دی هغه مونیټایز کولای شئ او کنټین مونیټایزیشن چې دی دا سلول شي او که په 2 نمبر طریقه باندې کوئ نو په 2 نمبر طریقه باندې تاسو ته کنټین مونیټایزیشن چې دی دا نشي ملوي د پیک طریقې چې دی د دې لپاره به تاسو نه استعمالوي